بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینه یو اهمه مسله ده دا د ګاډي اډې چې کومې وي سوارلۍ د ګاډي یا نورې اډې داسې وي چې د هغې نه ګاډي ته نمبر وخاص شي. ډېر ګاډي داسې وي چې دا اډادو ګاډي ته مې نمبر واخیستی دی په 10,000 50,000 په لاک قسم ریټونه وي. آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ په دې باندې بحث کول دي. نو مفتي صاحب دا مسله په تفصیل کتلې ده او امید دی چې دو هغه خپله لبکشایي په واشګاه په الفاظ کښې وفرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب د ګاډي د لمبر په باره کښې بنوري ټاون یا فتوا جاري شوي دو یو سوال جواب دی. هغې ملګري د دغې ټوکن په باره کښې د لمبرې په باره کښې سوال کړی دی چې د هغې خرڅول څرنګه دي. نو دوی ورته لیکلي دي چې د دغې خرڅول دوه قسمه دي. یو خو صرف لمبر خرڅول دي، ګاډی چلته نه کوي خرڅ. دا دې لیکلي دي چې دا جایز نه دي، ځکه چې دا لمبر یو داسې شی دی چې څه عین نه لري، حقوق مجرده دي. نو صرف لمبر خرڅول دا ټیک نه دي. البته د جواز یې دا صورت دی چې ګاډی سره د لمبر خرڅ کا، او سره د لمبر یې به داسې خرڅ کا چې که د 10 لکې ګاډی وي ته یې بیا په 15 خرڅ کا، او که د 15 وي ته یې په 20 خرڅ کا، یعنی قیمت یې جوتا یې کا. چې تایور په اډه کښې لګېدلی ګاډی دی، پېښور یې، دیرې یې، کراچۍ، سوارلۍ، وري رووري، نوی اډجسټمنټ ته ضرورت نشته. دا مې ګاډی دیر که سره د نمبر په نمبر یې چلوه، دوی سره تو ګاټه وشي. نو چې کوم ملګري داسې غږ کوي، هغې ته پکار دا ده چې ګوښی د لمبر نه خرڅوي، چې کله داسې موقع وي سره د دې ګاډي خرڅوي، منافع و دې ته منافع وشي او د شریعت په مطابق ورته وشي، حلولو هم ورته وشي. خو یا ته وي سوال یو دا دی پکښې چې خلک یې اډې جوړې کړې دي، په خلک یې نمبر خرڅوي. لمبر صرف نه خرڅوي، خالي یې نمبر یې خرڅول، صرف لمبر خرڅول دا که د اډې څښتن خالي نمبر خرڅوي دا هارون دي. او که یوه سړي ګاډي ته وخستی بیا ورپوتې وي ګاډی خرڅ کړی آیا خرڅوي هغه د پوره، یعنی خالص نمبر خرڅول حرام دي، ناروا دي، ناجایز دي. لہذا مشکي ملګري چې په دغه معاملاتو کښې داسې لوېدلي دي، لکه دا خو عام طور دا کیسه راونهدو په دغه اډې کښې چې نمبر مې دی ورته ومې که ګاډی مې په پېښور شوه، که نمبر مې په دیراک کښې ګوښی د اډې ولنه ورته وخاست، ټک ته سوارلۍ پې کوه، په 10 مې ورته په 50,000 مې وخاست، په لاک مې وخاست. ځینې ګاډي نمبر خو 80 لاکه ته ورسېده مفتي صاحب. نو دا شی از روی شریعت ناجایز دی. په چهار دو نظرینه چې دا تو